او هم دغه رنګې قرآن کریم په سورت سبا کې د سبا د خار متعلق، سبا یو عظیم الشان خارو، خدای پاک دغه خار والله قسمه قسم نعمتونه ورکړي. قرآن کې الله جل جلاله فرمایي وَلَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسَاكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ. خدای پاک دغه خلکو له 2 باغونه ورکړي د سبا د خار ورکړي. دوی ته پیغمبر راغی او دوی تاسو ته خدای پاک دا عظیم باغونه درکړي دي او قسمه قسم میوجات پکې دا خوري، د خدای پاک شکر وباسئ، د خدای ناشکري شته نه کوي، د خدای د احکاماتو نافرمانی شرط نه کوي. خدای پاک در باندې کم سيزونه حرام کړي دي دا غي نه ځانو ساتي چې کم حلال دی هغه استعمالوي او د خدای شکر وباسه په دې نعمتونو باندې. نو دغه خلکو د پیغمبر خبره ونه منله. دا سبا یو عظیم الشان خارو. نبی رسول الله والسلام نه تاسو چې دا سبا چې دینو دا څه شی دی؟ نبی رسول الله فرمایي دا د یو سړی نوم دی د لز زامنو او د هر زوینه خدای پاک یو قبیله جوړ کړه. نن سبا مونږ دغه خار ته یمن وایو، دا کم یمن چې یادېږي دا په هغه وخت کې سبا خارو، کم چې بلقیس پکې اوسېده، کم چې سلیمان علیه السلام په وخت کې په بلقیس ته چې ویلو چې راشه او ته دا زما د بچی تسلیم کا هغه سبا خار. قرآن کې دا غي په باره کې الله جل جلاله فرمایي مونږ ته عظیم نعمتونه ورکړو. څنګه چې زمونږ استادو دغه ملک ته خدای پاک عظیم نعمتونه راکړي او موږ تاسو بیا د شکر په باره کې ویل چې لئن شکرتم لازیدنکم، که تاسو شکر وستو الله جل جلاله فرمایي زه به تاسو د نعمتونو سیوا کوم. لئن کفرتم ان عذاب لشدید، که تاسو ناشکر وکړه بیا زما عذاب ډیر سخت دی. او الله جل جلاله خپل دغه عذاب یو جلک دا زمونږ استادو د سترګو مخامخ کو چې زما عذاب داسیم بیا کېدی شي چې په یو ساعت کې هغه د کلونو هغه محنتونه، مشقتونه، تکلیفونه، هغه بنگلي، هغه باغات او هغه تعمیرات، نو دا ټول الله جل جلاله په دغه یو منټ کې لري کولې تاسو زمانہ شکر شوکي نو زه بیا په تاسو باندې داسې عذابونه راوستې شم. نو په دغه سبا خار باندې سیلاب راغی. څنګه سیلاب پی راغی؟ الله جل جلاله ته پیغمبر راولېږو چې وای زما دغه احکامات ومنئ، زمانہ شکر ونه کوي، دا باغونه مې درکړي، دا قسمه قسم نعمتونه، دومره نعمتونه ورکړي کنه چې حضرت قتاده فرمایي وای چې خځې ټوکرې راغستې په دغه باغ کې بدلا نو را شکول به نه، خو چې د باغ نه به ورته ټوکرې په خپله ډکه شوه د میوونه. دومره عظیم نعمتونه ونه خدای پاک ورکړي، خو هغوی ناشکري وکړه. هغه پیغمبر د پاره د قتل منصوبې جوړې کړې او هغه ته د دروغو نسبت وکړو. الله جل جلاله فرمایي وای فاعرضوا، چې کله دوی اعراض وکړو زما خبره ونه منله نو فارسلنا علیهم سیل العرم، مونږ په سخت عذاب نازل کو، سیلاب په مونږ راوست. نو سخت سیلاب په قوم سبا باندې راغی. وبدلناهم بجنتین، جنتیهم، خدای پاک ور هغه باغونه په نورو باغونو باندې بے مزي او هغه برکتونه ته خدای پاک واغسته. خدای پاک فرمایي ذالک جزایناهم بما کفروا، دا کم چې مونږه دا کم کارونه چې مونږ د دوی سره کوو کنه دا مونږ په څه باندې؟ په سبب د دې چې دوی کفر وکړو، ناشکري وکړه، زما د نعمتونو شکر ادا نه کړ. وهل نجازي الا الکفور، او مونږ بدله نه ورکو ناشکر خلکو ته مگر دغه شان دا شان بدلور ورکو چې څنګه دغه قوم سبا باندې خدای پاک سیلاب نازل کړ. نو زمونږ به دعا ده چې الله جل جلاله دا کم خلک چې په دې سیلاب کې هغوی ته تکلیفونه رسېدلي دي، څوک پکې شهیدان شوي دي، خدای پاک دې هغوی ته مغفرت کلي نصیب کړي. د چا چې کم مالی او دغه شوی دی تاوان شوی دی خدای پاک دې هغوی له نعم البدل ورکړي او الله جل جلاله موږ تاسو نیکو اعمالو کولو توفیق راکړي.